د پولیس اهلکار یادېږي د نوخار پولیس اهلکار یادېږي دی زه د قتل په غرض اغوا کړم او ولایت یې راوستم او مقامي پولیس ته اطلاع میلو شوه یا په هر وجه څه خبرداری ضمانت شوی و هغې ته پته وه لکه د دې به چا ضمانت کړی ضمانت دی کړي او هغه به پولیس ته اطلاع کړي یا کېدای شي دې مخکې ناول نه خپل د ماله خطره ده یا دغه شانتې دا نو هغه وایي چې یاره دی بیا پولیس راغلی دی او هغه کسان یې نیولي دي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زم بغبیسیار. ګرانو کتونکو، نوخار مونږه دې حوالې سره خبره کوو او نن د ماشوم خبره خو تاسو اورېدلې ده، خو د یو بل د غیرت د قتل نه الله تعالی نوخار بچ کو. او مونږه خبره کوو د ملا ګلې چې په ایف آی آر کې کوم نوم لیکلی شوی دی هغه کوټ کوو. نو واده کړې چې کومه جینۍ وه د دارالامان نه پلار او ورسره نور کسانو چې هغې کې د نوخار پولیس یو حاضر سرویس حوالدار هغه هم شامل و او باقاعده ایف آی آر پرې شو. هغه یې هلته نه راغوا کړې ده، دلته نوخار ته یې راوستې ده. نوخار کې دغه دوران کې چې د ولای باغونو ته یې بوتلې ده، ولته یې مړه کوله، نو پکې پولیس راغلی دی او پولیس دا ښځه بچ کړې ده او نوخار د غیرت د قتل نه بچ شو. د غیرت په نوم دا قتلونه دا دلته کې زیات شوي دي او وخت په وخت داسې واقعات راځي چې زموږ د پښتنو مجیبه غیرت دی چې کوم صرف اسلام ورته حق ورکړی دی، د غیرت کاڼی چې کوم دی نو هغه صرف په ښځه باندې راکوي، چته بیا هغه هلک او دغه هغه ته سزا نه میلاویږي. خو به هر حال اسلام د خپلې خوښې د واده اجازت ورکړی دی او دا چې کومې رشتې لیټ کېږي د خپلې خوښې باندې نه ورکول، د ښځې نه تپوس نه کول، جینۍ نه تپوس نه کول او د چیلۍ غوندې بل ته په لاس کې پړی ورکړي، نو هغې نه پس بیا داسې واقعات هم کېږي. ګرانو کتونکو، دې واقعي حوالې سره زمونږ د چونکې سینیر صحافي دی د نوخار پریس کلب او د پریس کلب چې څومره خبرونه ځینو د هغې باقاعده ایډیټر دی د د لاس دا خبرونه وځي، نو زه غواړم چې دا سټوري دا خبر دا نوخار سره د ده د خولې نه شیر کړم. بخبیسیار صاحب ته به مونږ دغه کوو چې بخبیسیار صاحب دا څه مسله وه؟ ډېره مننه حافظ صاحب. داسې کار دی چې بله ورځ یو ایف آی آر په بدرخو تاڼه کې شوی دی او هغه په دا څنګه چې هغې ایف آی آر کې ملا ګل دختر نصیب ګل دا رپورټ کوي پولیس ته چې زما د خپل خاوند ضمیر ګل سره څه ګریلو ناچاکي راغلي وه او د هغې په بنیاد باندې هغه کیسه زموږ سیوا شوه. زه دی د خوښې واده کړی او زه لاړم دارالمان ته، دارالمان نه څه ورځې تېرې کړي دارالمان کې او بیا په ضمانت راغلې ده. خو دا وایي چې په دې ایف آی آر کې دې موقف ته چې کله زه د دارالمان نه راووتم نو د دارالمان نه په څه فاصله باندې څه نومونه یادوي چې هغه ولاړ دي الف خان، الفت خان، حارث توفیل، پسران نور الهی، نصیب ګل ولد زمان ګل، حاجي افضل ولد ولی خان، احمد یار چې هغه د پولیس اهلکار یادېږي، د نوخار پولیس اهلکار یادېږي. دی زه د قتل په غرض اغوا کړم او ولایت یې راوستم او مقامي پولیس ته اطلاع میلو شوه یا په هر وجه څه خبرداری. ضمانت شوی و هغې ته پته وه لکه د دې به چا ضمانت کړی، ضمانت دی کړي او هغه به پولیس ته اطلاع کړي یا کېدای شي دې مخکې ناول نه خپل د ماله خطره ده یا دغه شانتې دا. نو هغه وایي چې یاره دی بیا پولیس راغلی دی او هغه کسان یې نیولي دي او دی بچ کړي ده. دویمه خبره دا د ایس ایچ او تانه بدرشي دا موقف دی چې او لکه زمونږ یو ریپورټر سره خبرې کولې هغه ورته وایي چې او احمد یار چې کوم دی نو دا پولیس اهلکار دی او هغه دې وخت کې روپوش دی، د هغه ګرفتاري نه ده شوې. دلته یوه خبره راځي او هغه دا ده چې آیا څنګه تاسو ووایئ چې یاره دغه د غیرت دا کاڼې صرف د ښځې په سر راپرېوځي، د سړي په سر نه راپرېوځي یا دا سړی داسې حرکت نه کوي؟ اوس ملزمان ټول گرفتار شوي دي. ملزمانو کې ایف آی آر کې چې څونه دي هغه گرفتار دي، خو احمد یار د ما چې څومره خیال دی د هغه گرفتاري لا حاضر سروس دی، حاضر سروس پولیس اهلکار دی، د هغه گرفتاري نه ده شوې. والله ولله هغه بي بي اې کړې ده نه ده کړې، د هغې لاسه معلومات څه اطلاعات نه دي راغلي. دویمه خبره دا ده چې تاسو وګورئ نو نوخار پولیس دومره لکه ته یو حاضر سروس پولیس اهلکار او هغه په داسې اقدام کې ملوث، داسې حالاتو کې غیرت په نوم قتل پسې ځي، اغوا پسې ځي. لکه نن چې د نوخار پولیس سټیشن کینټ هغه څونه اساس کینټ انتهایی اساس، لکه هر ځای کې دی ډېر اساس د فورسز
علاقه او د هغې سره خوا کې دا قسمه واقع کېږي. او بیا دویمه خبره دا د اطلاعاتو مطابق زموږ د یو سینیر ریپورټر مطابق چې کله پوسټ مارټم په هسپتال کې کېدو نو د هغه وقوې د ځای لکه په کار خو دا و چې دا خو ستا ایریا ونه چې چو صاحب کم از کم یو پولیس اهلکار خو دې ورسره ښه نو څوک په دغه ماشوم په پوسټ مارټم یا په دغه هسپتال کوم پروسس او میډیکل پروسس او یا پوسټ مارټم پولیس اهلکار کدرې نو د دې روز نامچه به سي د دې به نقشه ضرب څوک جوړوي دا به څه کېږي. لکه زه حیران لکه دلته زه یو څو خبرو ته پولیس نوښار پولیس څه کوي لکه کم از کم چې یو هیډ کانسټیبل خو دې لېږلی وي چې اے ایس آی دې نه لېږلی سپی دې لېږلی وي. نو زه حیران په دې م چې آخر زموږ نوښار پولیس څه کوي څه کوي صرف هر یکم ته تنخواه اخلي او یا چې کوم کارکردګي دی په ډېره موده پس کړي هغه چېرته ګانه ګو ښایي. نوښار د ملا ګل دې کیس ته به راشو. ګرانو کتونکو موږ دا خبره کوو چې دا د غیرت په نوم باندې دا قتل مقاتلې دلته په نوښار کې ډېر زیات شوي دي او دلته داسې دردناکې واقعې شوي دي چې دا سوشل میډیا خو سره هغه د دې نه مخکې چې کوم موږ اخباراتو کې به لیکل نو هغې به په وجود باندې دا ویښته ودرول او اصل وجوهات اصل وجه دا ولې د غیرت په نوم قتل ته لاړه شي. حافظ صاحب یو خدا ده چې د اسلامي تعلیماتو نه ناخبرتیا ده ناخبرتیا او دوری ده په هغې د عمل نه کولو یو دغه دي کني اسلام حق ورکړی دی قانون حق ورکړی دی. د لو میرج نه د خپلې خوښې دې ته که تاسو اوس لو میرج تپوس کول د لو ارینج میرج دواړه چې بالکل دواړه پرېږدي. دا ډېره زبردسته خبره به سیار صاحب وکړه چې لو ارینج میرج چې مونږ خپلو بچو له لور له خور له زوی له رور له واده کوو پکار دا دی چې هغوی نه باقاعده رضامندي والو تپوس ترې نه وکړو چې دا د هغوی حق دی او اسلام حق ورکړی دی. نو د هغوی په بنیاد باندې به راتلونکي وخت کې د هغوی کور هم ښه چلېږي او هغه به داسې واقعات مخې ته نه راځي دا کوم چې په معاشره کې رونما کېږي او دا کوم د دغه د ودونو د مسایلو ودونو کې لیټوالی د ودونو نه کېدل د ودونو هغه مسایل داسې دي چې د هغې د وجې نه بیا د دې ماشوم غوندې کیسونه هم راځي خلک بیا ماشومان هم غورځوي او دلته خو هغه صورتحال نشته چې ورته چېرته د عیدې غوندې زانګوګانې ایښې وې او مونږ بیا وایو ما وختي یو بخمسیار صاحب یو ټي وي باندې خبره کوله نو هغوی ته ما وویل مې د دې نوښار ته لاسونه نیسم چې زمونږ دا نمبر یې تاسو سره شته تاسو ماشومه چې داسې حالات ته ورسوي او هغه بیا قتلوي نو قتل کوي ما مونږ ته ټلیفون وکړئ مونږ به ورته بندوبست کوو او زه دې او حافظ صاحب شته داسې ادارې هغوی کوي لګیا دي خو مطلب دا دی خلکو ته پته هم نشته او خلک یریږي نو سیکیورټي سیفټي د دې شورټي درکو ضمانت درکو چې ماشوم کم از کم چې یو ګناه وشي نو هغې پسې بیا دویمه ګناه او بیا داسې ګناه د شرمېدلو ګناه او د الله د عذاب طرف ته دعوت ورکولو والا ګناه دا ناقابل برداشت ده. په هر حال دا معلومات به ورسره شیر کول اجازت غواړو.